بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ اباسین ټي وي او زه یم کرم خان. کتونکو څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې نن د پاکستان 55 د ازادۍ ورځ مناویږي. په دې هکله موږ موجود یو په نوی ژوند ریهیبلیټیشن سنټر کې، چېرته چې د معاشرې هغه خلک کم چې د نشو په لعنت کې اخته دي د هغو تربیت کېږي، د هغو له تعلیم ورکولی کېږي، د هغو علاج معالجه دلته کېږي. نو موږ هم په دې موقع باندې دا دغه خواهش و چې دې خلکو ستاسو سره ملاقات وکړو، دو واورو چې دو څه وایي. او د دې نه علاوه یو بله د فکر خبره دا ده چې زمونږ د ځوانانو سره تورسرې هم په دې لعنت کې اخته کېدو باندې شروع شوي دي. نو زمونږ سره اوسئ، ستاسو ملاقات د تورسرو سره کوم. د بڼ سره تعلق دی او زما نوم بختي جان دی او د خاوند نوم مې رسول خان او یو مې واده کړي زمینونه مې وو، خورانې موږ واته خویندې وو. بس پن مې وکاوه دې حد ته پکې راورسېدو چې نشو ته واوړېدو. چرس خو ما د ډېر وخت نه څکل، خو بیا زه پکې واوړېدم پوډر ته. پوډر به مې څکلو، چې پوډر مې شروع کړو نو پن مې هم ختم شو او صحت مې هم ختم شو. نشه بیکاره شی دی او د ژوند تباهي ده، د پیسو تباهي ده، د هر څه تباهي ده. نشه ښه شی نه دی. نوي ژوند ته موږ راغلو د علاج دپاره او ډېر ښه علاج مې دی او ښکلی علاج مې شروع شوی دی او کېږي هم. حکومت ته وایم چې دا شی بلکل ختم کړي، زموږ دا راتلونکی نسل خرابېږي، تباه کېږي. نو خبر دا ده چې دا ښځې هم پې شروع شوې، سړي هم پې شروع دي، ښځې هم پې شروع دي، نوي نوجوان هم پې شروع دي. نو چې ختم کړي نو ښه ده. زیبالنسا نوم دی او پېښور نه راغلی. ما یو کم دی شته، زما خاوند مړ چې ما بچو دوه، زه ډېر مجبور وم، تنګ وم، ښاري جامې مینځلې. هلته یو کس ته نشه کوله، ما بنده ولې په دې سره بس غم هم لرې کېږي دا چې نشه کېږي. ما زما غم هم لرې شي، ما هم ستا هغه شروع کړل دا بس ښه شی نه دی. نشه عیس نشه ډېره زیاته خرابه ده. او څوک چې خرڅوي هم خدای دې کور ورکړي، او څوک چې څکي هم خدای دې بېخ وباسي، بې له زه او بې بله. زه دا یم چې نه نشه څکل ښه دي او نه خرڅول ښه دي. ساجت نشته او تا زندګي ختمول دي. څوک به ته سپي نظر نه کوي، څوک به ته په داسې نظر ګوري چې بچي ماله نه راځي، وایي دا مور ما خرڅوي. نو دا نشې د لاسه. او زه به دلته راشم چې خدای پاک ماله زندګي راکړي او صحت راکړي، دا نشه ایسته پرېږدم. حکومت ښه وکړي دا نشه بنده کړي او بیا ایسو نشه خو چې مکمل بنده کړي ښه به وي. ډېره خرابه نشه ده. نور تورسرې پرې اوښتلي دي، غار کې شولې. خو هلکان جنکۍ سړي هر څه دې نشو کې ایسې دي. زما نوم شرافت تاج دی او زه د نوي ژوند د ادارې سټاف سره یم او زه دلته کې چې کوم فیمیلز دي د دوی خدمت کولو دپاره موږ دلته کې مطلب یو او د دوی خدمت کوو او د دې چې څه په ټایم دوی ته څه مطلب میلاوېدل پکار دي، د دوی دپاره موږ دوی ته ولاړ یو اني ټایم او بس د دوی خدمت کول. د داسې خلکو سره خدمت کول موږ ته ډېر ښه فیلینګ میلاوېږي، یعنې کې داسې یې دي چې موږ د خپل مور یا د خپل خور د مشرانو خدمت کوو که نه، ډېر ښه فیلینګ میلاوېږي په دې کې، ځکه چې مشران وي نه، د مشرانو خدمت خو داسې هر کور کې هر کشر له پکار دی چې وکړي که نه. هم دقه مطالبه کوو چې لکه داسې دا چې کوم نشې دي دې باندې لږ شانتې روکتام راولي، ځکه چې دا خو فیمیل دي که نه، د دوی خو مدد له پته نه لګي چې څوک د دوی سره مدد ته راوچت شي او د دوی سره مدد وکړي. کرم صاحب تاسو وکتل چې د ځوانانو سره چې د زموږ زنانه خوړلنې چې کومې دي هغه د نشو په توکو کې ککړې دي او دا ډېره د خفګان او د پریشانۍ خبره ده چې په پښتنه معاشره کې پښتنې تورسرې او بیا په نشه کې ککړېدل. د هغې نه وروستو هغه په یو نشهیي اداره کې د نشې په اداره کې هغه د علاج دپاره داخلېدل. د منصور هغه شعر به زه بیا ووایم، هغه وایي زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي، زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي، نو پوه شه چې چېرته رسېدلي به حالات وي. چې په یو معاشره کې زنانه نشه کوي نو د هغه معاشرې د ځوان نه ته ګیله نشي کولی. یعنې مطلب دا دی چې زموږ معاشره د تباهۍ د هغه ایکسټریم نه اورېدلې ده چې زنانه او پښتنه زنانه
چې د میوند پیغله یادېږي د پښتنو یو نوم یادېږي د پیغلو او هغه پښتنې په نشې کې ککړې شوي دي. را روان وخت زه ګورم چې د پښتنو دپاره ډېر بد را روان دی. نن څنګه د ازادۍ ورځ ده او د جشن ازادۍ موقع ده، نو موږ حکومت ته دا ریکویسټ کوو، دا هغو ته د حکومت وخت نه موږ دا مطالبه کوو چې دا د هغوی ذمهداري ده. زموږ څومره ادارې دي، که هغه آی اس آی ده، که ایم آی ده، که پولیس ډپارټمنټ دی، که ضلعي انتظامیه ده، که زموږ سیاسي خلک دی، دا ټول په دې باندې کینی. که زموږ ولس په نشه کې مړه شو نو دوی له به ووټ څوک ورکوي، د دوی به سپورټ څوک کوي، پولیس ته به سرجي څوک کوي، فوجي ته به سلوټ څوک کوي. دوی له پکار دي چې کم خلک منشیات د وطن ته راوړي د هغو خلاف سخت قانوني کاروایي وکړي. کم سیاسي خلک دي هغو له پکار دي چې قانون سازي وکړي چې کم خلک د منشیاتو په کاروبار کې ککړ دی د هغو سره د هغې متبادل دي څه کاروبار ورله ورکړي، او کم خلک چې په نشه کې ککړ دی د هغو د علاج معالجې دپاره، ځکه چې موږ هم دومره وسایل نه لرو. دلته د ورځې ډېر خلک راځي د علاج دپاره. موږ غواړو چې موږ ټولو خلکو ته علاج ورکړو، دومره وسایل خو موږ نه لرو چې په زرګاو خلک وساتو، هغو ته موږ ټریټمنټ وکړو. نو زه دا غوښتنه کوم چې حکومت ته په دې موقع باندې دا یو اعلان وکړي د پاکستان یا د پښتونخوا یا د سوات ولس ته دا خوشخبري ورکړي چې کم خلک نشې خرڅوي د هغو خلاف دې کاروایي وکړي، او چې کم خلک په نشو کې ککړ دي هغو ته د ویړیا علاج چې دی هغه وکړي. حکومت نه مطالبه ده چې هغه په دې باندې نظر وکړي، دې طرف ته فکر وکړي او د دې لعنت نه د خلاصي څه حکمت عملي جوړوي.